تاسو خدای وبخه نن به په دې جمع کې او د جمعې په دې اجتماع کې څه کسان مېلمانه هم د خپلو فضلاو د دستار فضیلت او دستار بندۍ په شرکت کې راغلي دي. عام رسم خود مدارس نن سبا دا چلیږي چې کله د دوره حدیث طالبان چې هغوی د ابتدا نه په مدرسو کې سبقونه ویلي د اساتذو سره او 8 کاله او 10 کاله او 12 کاله تیر کړي، نو بیا د ختم بخاری په موقع باندې چې کله ختم کیږي د هغوی دستار بندي کیږي، هغوی ته په سر باندې دستار فضیلت او پټکې تړل کیږي او دا د دې خبرې نه ښیي چې دغه طالبان چې دا دومره اوږده دورانیه چې یا 10 کاله ده کم از کم 8 کاله ده یا 10 کاله یا 12 کاله د علوم دینیو او باغې کې بعضې فنون او بیا علوم حدیث او علم التفسیر او اصول حدیث، اصول التفسیر، اصول فقه او فنونو کې تیر کړل، نو د ختم بخاری په موقع باندې د هغوی دستار فضیلت تړل کېږي. دلته هم څه فضلا تیر کال راسې هغوی ته اساتذه درس لولی او درس د حدیث هم وي او دغه ترتیب به انشاءالله را روان کال ته نور په مرتب ترتیب باندې انشاءالله نور مضبوطیږي دا سلسله. خو دلته ختم بخاری شوی دی، کتاب ختم شوی دی او په تیر بود باندې د چهارشنبې په ورځ تقریبا دغه فضلاو ته د آخري باب او آخري حدیث تقریبا 9 منټه د پاسه 2 غنټې مسلسل دغه ختم بخاری کې تیر شوي، نو هغه ختم او هغه تفصیلی بیان او خبرې ټولې شوي. کوم استادانو چې دوی د سبق ویلی و د هغوی دا خواهش و چې دغه دستاربندي د جمعې په اجتماع کې وشي، مېلمنو ته راتللو کې سهولت وي او دغه فضلا به هم خوشحال شي. نو نن صرف او صرف د دوی انشاءالله د جمعې د مزد نه د فراغت په وخت کې چې کله مجلس ذکر مختصر وشي نو بیا به دستاربندي کېږي. نور ختم بخاری او ټول بیان شوی او دغه بیان او هغه سلسلهوار بیاناتو کې د نن چې کوم کېږي دغه هم لکه څنګه چې په تېرو جمعو کې کېدو د سیرت په سلسله کې دی. د سیرت سلسله د ډېر وخت نه ډېرو هفتو راسې را روانه ده او د سیرو د کتابونو په حوالې سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د ولادت نه واخله تر بعثت پورې او بیا د بعثت نه پس د مکې مکرمې او د مشرکینو د دشمنانو د اسلام په مخالفت کې دشمنی د هغې تذکرې کېدې او د هغې واقعات ستاسو مخې ته راغلل. کله چې دغه سلسله ډیره شوه مسلمانان چې چا ایمان راوړی و هغوی تنګ شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو تکالیف دا نشو برداشت کولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمایل تفرقوا فی الارض چې تاسو ځمکه کې خواره شئ د دې علاقې نه وځئ. صحابه ورزو کو این یا رسول الله کوم طرف ته لاړ شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل حبشې ته اشاره وکړه چې حبشې طرف ته لاړ شي او حبشه
چې نن سبا ایتوپیا د افریقې بر اعظم ده، پاغه شمالي شرقي غاړه باندې پرته ده، جدې ته مخامخ. د غزې کې د هغه زمانه حبشه و، د نن سبا ایتوپیا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقریبا 14 صحابه هغه هجرت ته تیار شو، چې پاغه کې یا اولس صحابه کرام نارینه سړي دي او 15 پکې زنانه دي. په دې سړو کې د سیرو د اقوالو اختلاف شته، بعضي وایي 12 دي او په زنانو کې اختلاف دا دی، بعضي وایي 15 نه دي 4 دي. او په هر حال یا اولس نارینه او 15 زنانه، 14 کسان د هجرت ته تیار شو. په دې کې د 15 زنانه چې وي د سره خپل خاوندانو او د 6 کسان نارینه د دین علاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا د مشرکین او د اذیتونو نه دی تنگ شول، نو دی د مکه مکرمه د خپل علاقې، د خپل خاندان، د خپل قبیله، د خپل خوګونه هجرت او روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هجرتونه شوي دي. 2 ځله حبشې ته هجرت شوی دی او 1 ځل د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت شوی او دا 2 ځله د مکه مکرمه نه حبشې ته هجرت شوی. کوم هجرت چې داغه په قران کریم کې فضیلت راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې داغه مهاجرین او د مقام تذکرہ او داغه مرتبه ذکر دي. داغه هجرت نه مراد هجرت من مکه الی المدینه، د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت، او دا هم په شرایط سره. او یو غټ شرط پکې دا دی چې دا هجرت د فتح مکه نه مخکې شوی وي وړاندې، او چې مکه کله فتح شو دا غي نه پس څوک د مکې نه مدینه ته تللی دي، نو هغه په دې اصطلاحي مهاجرینو کې د هجرت کې نه دي شامل. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کسرال هغه وته د هجرت په باره کې و فرمایل او وی چې یا رسول الله زه هجرت کوم. وته و فرمایل چې مال لشتا او خان دشتا. هغه وته وی چې او یا رسول الله وې دې کې چې د الله جل شانو کوم حق در باندې مقرر دی نو هغه ادا کو اول ته وتا ته د هجرت ثواب ملوي. نو مطلب دا چې کوم عرفي او اصطلاحي هجرت ته نو هغه اوس ختم شوه دی په خپل ځای باندې اوس هغه ځای. نو زمون په دې ملک چې کوم سړی دی دلته پاتې کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمانت رشوی دا او د دلته د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه دا غي په تعلیماتو، دا غي په ارشاداتو، دا غي په اقوال باندې عمل کوي او دا الله جل جلاله چې کوم فرایض په د باندې فرض شوی دي او واجب دي دی هغه ادا کوي. نو دته الله جل شانو په خپل کلی وطن کې هغه اجرونه ورکوي. دا د الله جل شانو ډېر لوی مهرباني ده. هغه تکالیف هغه حضرات برداشت کړي. دا هجرت چې د صحابه کولو په دې کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلیفہ ثالث هغه موجود دی چې په عوامو کې عثمان غنی او اصل عثمان ذوالنورین باندې مشهور دی. او ذوالنورین ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه مبارک پر لپسې په د باندې واده وی، یو حضرت رقیہ رضی الله عنها او یو ام کلثوم رضی الله عنها. د ذوالنورین و د ذکر وی ذوالنورین معنی د دوو نور والا، د دوو رڼاګانو والا. دا یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارک دا یو نور او دا بل دا دو د نصیب شوی چې کله یو وفات شونه به د بل سره نکاح وکړه.
حضرت رقیه رضی الله عنها وفات شونه به د ام کلثوم رضی الله عنها سره نکاح وکړ. مخکې تذکرہ شی و په ابتدا کې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لونه مبارکه وي. حضرت زینب رضی الله عنها ابو العاص ابن الربیع باندې واده وا. رقیه رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها دا دواړه په حضرت عثمان رضی الله عنه واده وی چې وفات شو بیا بلا. او حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی کرم الله وجهه په نکاح کې و چې خلیفہ چهارم دی، سلورم خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ترزوی دی او د بچی په شان لوی کړه. نو حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی الله عنه سره خپل بیبي حضرت رقیه رضی الله عنها هم په دې سفر کې. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هم په دې سفر کې. نو دا حضرات تک 14 کسان روان شو. د دې د اتلل دا د زاد د بچکولو د پاره نو، دا د مال د بچکولو د پاره نو، دا د خپل بدن د بچکولو د پاره نو چې زمونږ زخمی نشو مړ نشو. دا د ایمان د بچکولو د پاره. زما عزت منو د سړی هجرت د خپل علاقې نه په مختلفو قسمونو کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي دی فضلاو چې کوم کتاب اوه بخاری شریف او نور کتابونه د احادیث هو دا غي په ابتدا کې حدیث ته حضرت عمر رضی الله عنه راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. دا اعمال دار مدار په نیت سره دی او سړی ته چې کوم نیت کړي دا غي نیت مطابق بدته صلا او اجر ملاوي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا جمله په ابتدا کې نشته خو بل ځکه ذکر کړي ال دشته چې دا چا هجرت د الله جل جلاله داغه د پیغمبر د پاره وینو د الله په نږدې بد د هجرت هم دغه سې لیکل کېږي او د تبدا سي اجر ملاوي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. او چې دا چا هجرت د دنیا د پاره وی یا د یو خزې سره د نکاح کولو د پاره وی نو دغه هجرت په دغه کاته کې لیکل کېږي. د دلته نه خلک لاړ شي وطن پریدي او څوک فرانس ته ځي، څوک جرمني ته ځي، څوک برطانیې ته ځي، څوک یونان ته ځي، څوک امریکې ته ځي د کار د پاره ځي، کاروبار د پاره. نو دغه ترک وطن یې د کاروبار د پاره دی. کچره د یو حرام کار د پاره ځي، مثلا الله جل شانه دې داسې نه کی چې یو کس وایي زما دا خلک دا پیرنګیان مې ډېر خوښ دي د هغوی وطن ته ځکه ځم په دې نیت باندې لاړو نو د ایمان خطره کې شو، بلکې ایمان ته سلب کېږي. او دغسې د هغه خلکو سره بل ځای باندې کښېنه مخکې مه راځئ د هغه خلکو سره مشابهت اختیارولو دپاره راځي، د هغوی په شان خپل هیئت او شکل جوړولو دپاره راځي. هلته کې ګناهونه په اسانه کېږي، روک ټوک پکې نشته دی، دې دپاره راځي. نو د الله جل شانه په نږدې د ده د قدم قدم په ګناه کې لیکلی کېږي. ځکه چې دغه تګ یې سبب د دې څیزونو دی چې کوم څیز دپاره سړی هجرت دې دپاره لاړ شي او هلته بیا واده وکړي چې نکاح به وکړمه نو د برطانیې قانون سخت دی، ما ته ویزه نه راکوي، یو ګرین دا دغه ورته وایي پاسپورټ نه راکوي، نیشنلټي نه راکوي. نو د ښځې سره به واده وکړم که هر څنګه چې وي نو بیا به هلته کې پاتې کېږم. نو دغه نیت چې کړی دغه سی به الله جل شانه دته صله ورکړي. او چې کوم سړی اوس هم هغه هجرت خو نشته چې کوم مکې مکرمې نه مدینې منورې ته شوی دی، هغه مهاجرینو کې څوک نه شاملېږي اوس. لیکن که چېرې یو سړی په یو ماحول او معاشره کې تنګ شي او د ایمان په خطره کې وي، داسې ځای کې راګیر شو چې هلته کې کافر دي او مشرک دي او د دنه د ایمان د عظیم نعمت سلب کوي، په خطره کې اچوي، دو باندې داسې تکالیف او داسې طریقو سره د ده سره معامله او سلوک کوي چې دی په خطره کې دی چې اسینې ایمان پرې نه دي. نو د دې ایمان د بچکولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک په دې وخت کې مشته او تر قیامته پورې دی چې بهترین مال دم په صحیح بخاری کې دی چې کوم د فضلاو ویلې دی بهترین مال انسان هغه غنمون هغه ګړي بیزی دي هغه کنډک ته هغه د وړو سارو رمدا
یتبع بها شعف الجبال چې ده دا ساروی بوزي د غرونو سکوتا آلته لړش او ده آلته کې سګوري آلته کې آغا زیونه ګوري چې په کوم باندې عموما باران وریږي چې آلته کې واخه ډیر وي شینکې ډیر وي او بشته ده چینی وي نو ده د غرونو سکوتا لړش آغا ساروی بوزي ګډي بيزي کندک بوزي آلته کې پاتې کیږي یفر بدینه من الفتن یہ اپنے دین کو لے کر بھاگتا ہے فتنوں سے دے دا خپل دین محفوظ کول غواړي چې د فتنو نه محفوظ شم د مقصد دای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دغه سړی بهترین مال په ورځ د قیامت دار نو دا سړی خسړی دی او امام بخاری رحم الله په دی باندې ترجمه الباب قائم کړی دی چې د دین محفوظ کول د لپاره تېخته او دین ځان سره وړل چې دین یو سه من الایمان دا د ایمان نه خاله چې یو سړی خپل دین محفوظ کړي او چې نن سبا امریکا او یورپ ته ځي او داسې ځایونو ته ځي چې هلته کې ستا ایمان په خطر کې کېږي نو دا خو ته ایمان لا څه په خطر کې اچي عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دې حضراتو دا هجرت حبشې ته دا د مال له بچ کولو د بارانو مال خو په مکه مکرمه کې پرېښود دا د عزیز ولی د بارانو هغه خو په مکه کې پرېښود دا د خپل ځان د بچکولو د بارانو بلکې دا د ایمان او د دین د حفاظت لپاره چې کله دی جدي ته ورسېدل هغه ځای به کشتۍ تلې حبشې ته به پورې وتې په هغه زمانه کې نو دی په کشتیو کې سواره شول او کېناستل د جدي غاړې چې څنګه پرېښوه دلته کې مشرکینو ته پته ولګېده چې سړی روان شوي نو هغوی ورپسې زر کسان وزغلول چې دوی لاړ شي دا کسان را کابو کړي چې دی لاړ نشي هغه خلک چې غاړې ته راورسېدل نو چې وی کتل نو دی په کشتیو کې سواره شوي وتلي وو 15 درهمه باندې کشتۍ والا سره خبره کړې وه او حبشې په غاړه باندې پورې پرېښود د حبشې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضرات صحابو ته فرمایلی چې دا ښه سړی دی او دی به تاسو خیال ساتي او هغه رښتیا هغه کس ښه سړی و اصحمه نوم یې نجاشي د هغه لقب دی لکه څنګه چې د روم د بادشاه لقب قیصر او د فارس د بادشاه لقب کسرا او د فرعون د بادشاه لقب په یو زمانہ کې د مصر د بادشاه لقب فرعون دغه سي د حبشې د بادشاه لقب بنجاشي او اصحمه نوم یې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د ایتلیو د رجب په میاشت کې او اوسم د رجب میاشت د رجب میاشت زما عزتمنو هغه میاشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا ولیدا نو بیا به د رمضان د مبارک میاشت انتظار د دې میاشت نه شروع د رمضان انتظار به د دې میاشت انتظار د هغه سیس کیږي چې کوم ته سړی خوشحالي شل کاله بچي غیب او نو چاوته وي چې را روان دي فلان کیږي کې ډېرې پیسې ځان سره را روانې کړي دي انتظار کوي یو لمحه شماري چې کله برازي نو د رجب د میاشتې د رمضان د میاشتې په انتظار کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خوند غشتو د رجب د شروع نه چې کله به د رجب هلال ولیدو سپوږمۍ د رجب لومړۍ شپې بیا به فرمایل اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کچا د دې رجب میاشتې سره دا نی ویلي نو اوسې ووایي چې یا الله مونږ د پاره د رجب میاش او د شعبان د میاش مبارک کې او مونږ رمضان ته ورسې او مبارک کېدو نه مراد سره په دې میاشت کې کوم یا الله خیراتونه او برکتونه نصیب کړي او د دې برکتونو نه مراد هغه اعمال دي چې کوم اعمال ستا په دنیا کې ستا په ژوند کې ستا په مال کې ستا په اهل و عیال کې او بیا په آخرت کې ستا په قبر کې او ستا په حشر کې برکت اچي هغه سره برکت راځي چې الله جل شانه د ډېرو طاعات او توفیق درکړي په رجب کې په شعبان کې د دې ځنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیارې شروع نو کله تیر میاشتې ارڅنګ چې تیر شي اوس ملاو تړه د الله جل شانه راضي کول د پاره اوس ګناهونه پریدا اوس طاعات اختیارو اوس فرائض مزونه چې کوم دې قضا کول هغه مقضا کو وعده او چې زبدا سر تر رسوم
پابندی د موز اختیار کا ځکه چې موز فرض دی، هر یو موز فرض دی. اوس د قرآن کریم تلاوت شروع کا، تر اوسه د صدقه نه ورکول، اوس صدقه ورکول شروع کا. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ڈال. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان ته مونږ ورسې. په دغه میاشت کې د هجرت کو حبشې ته ورسېدل، نو دا رجب او بیا شعبان او بیا رمضان دا میاشتې چې تېرې شوې، د شوال په میاشت کې دی واپس رالل بیا. او واپس راتلو پسې یو واقعه ده چې واپس ولې را روان شو، ځکه چې تر اوسه پورې خو د کفارو مشرکینو زور په مکه کې. هغه واقعه دا ده، په حدیثو کې دا واقع درد د سیرت په کتابونو کې هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و دغه ټیم کې غي چرته هجرت نو کړي. بعضې صحابه هم دي وسره، ځکه چې ټول صحابه حبشې ته نه دي تللي، 14 کسان تللي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورې نجم تلاوت شروع کو. په دې مجمع کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې صحابه هم ناستو، او دا غین علاوه کافر مشرکین هم پکې ناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورې نجم چې ما تاسو ته یو څو آیت د هغې تلاوت کړل په ابتدا کې، دا تلاوت شروع کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فهذيك مخي رازي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. الله جل شانه فرمای افرأیتم اللات والعزى، لات عزى د مشرکین او د بوتانو نمونه. آیا ته لات او عزى ویني؟ تا ته پته ده د لات او عزى باره کې؟ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، او دریم منات، لات عزى منات، دا درې غټ بوتان. الکم الذکر وله الانثى، ستاسو د پاره دی نارینه وي او داغه د پاره دی زنانه وي. د دې څه مطلب؟ مشرکینو د مکې به وي الیاذ بالله ثم الیاذ بالله چې دا د خدای لونه دي. فرښتو ته به وي چې دا د خدای لونه دي. ملائکو په باره کې به وي الملائکه بنات الله، فرښتې د خدای لونه دي. دا منات، اولاد او عزا دا درې واړه د اناثو نمونه دي. نو دا د هغې په نومونو باندې ایښي او فرضي نومونه خپل مقرر کړي. بیا به دی پرستش کولو، او زامن به ځان د پاره خوښول، ځان د پاره لونه نه خوښول عربو. او د هغې تذکره تاسو ته شوي ده. تلک اذن قسمة ضیزا، دا خو ډېر د بې انصافۍ تقسیم دی، عجیبه تقسیم دی چې ځان ته نارینه اخلئ او الله جل شانه ته نسبت د اناسو کوئ، حالانکه الله جل جلاله خو نه ولد لري نه والد لري نه ښځې ته ضرورت شته. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد نه د چا پلار دی، ولم يولد او نه د چا بچی دی، ولم يكن له كفوا احد، او دا غسوک هم سر او برابر او شریک نشته. هغه یو دی، الله احد، الله یکتا دی، یو دی. نو دا آیات چې نازل شول په آخر کې د دې سورې نجم کې سجده ده، آیت سجده. او آیت سجده باندې عزتمنو چې کله آیت سجده سړی تلاوت کوي یا سامع اوري، نو بیا سجده واجب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پریوتو چې کله سجدي آیت تلاوت کو په سجده پریوت، نو مسلمانان صحابه کرام وسره په سجده پریوت، کافر او مشرکین هم په سجده پریوت. کافر ولې پریوتل؟ د دې مختلف روایات دي اوس په کتابونو کې، خو بعضې روایات خطا دي، نسبت شوی دی، او زه تاسو ته هغه نه بیانوم. د هغې وجه دا وه چې کله د دوی د بوتانو تذکره وشوه، نو دوی خوشحال شول صرف په تذکره باندې چې زمونږ د بوتانو تذکره په قرآن کې وشو.
او بیا سجدي پرې وته کې دای به اختیار سجدي ته لاړل. الله جل شانه یې سرونه ټیټ کړل دې سجدي سره نه دی مسلمانانه دل او نه دی د پاره جنت ته یاد ساتي. آغا ایمان او آغا اسلام چې سړی په خپل خوشی باندې قبول کړي نو دې سره الله جل شانه رضا او خوشنودي حاصلول شي او جنت ته تللی شي او جهنم نه بچ کېدی شي. او چې کوم داسې نه نو هغه سره نه کې او سړی په ځړ کې کفر وی او دې په خپل باندې لا اله الا الله او نو دې مسلمانېږي نه. د چا د یری لا اله الا الله او نو دې مسلمانېږي نه. د اسلام تعلق د ځړ سره خو ته د چا په ځړ کې نه نوته نه چې چا د لا اله الا الله او نو ته به پرې دې ځکه چې د ویلي کې دې شي چې سمې وي د الله جل شانه په نږدې الله چې هغه په ظاهر وي. دا مشرکین چې په سجده پریوتی او دای مجبور شول به اختیار سجدي ته لاړ. یو پکې وو بازی وی ولید دی بازی وی امیہ هغه نیم ټیټ شو تندې پزمکونه لګولو خاورې روچته کدي تندې سره نږدې ک دومره غم مجبور شو. نو دا دومره غټ غټ مشرکین چې کله په سجده پریوتل او خلکو دا تماشا ولیدا نو بعضی خلکو خبره خورکه او ګډه ک چې د مکه خلک ټول مسلمانان شو. دا خبر حبشه ته ورسېده چې خلک ټول مسلمانان شوه. نو حبشه کې چې کوم مسلمانان مهاجرین تلیو هغه وی چې د مکه خلک مسلمانان شول مونږ دلته سکو نو غیر روان شو. نو چې څنګه را روان شول واپس ډیر خوشاله چې مکه ته ورسېدل نږدې شول نو پته وته ولګیدا چې نه دا خبر غلط او غي کافر دي. نو په دې کې څه کسان بیا هغه واپس او څه سره پټ پټ هغه ایثار شول او بیا نور کسان سمدستی د دې سره تیار شول د هجرت لپاره چې دغه قافله دغه نه ډیره غټه و تقریبا 86 شپږ اتیا نارینا او ولس کسه زنانه خپل خاوندانو سره دغه کسان تیار شول. صد پاسه سل کسان شپږ اتیا کسان نارینا صحابه او ولس زنانه رضی الله عنهم اجمعین دی حبشه ته تیار شول. آلتا واقعات اولید الله کسان چې راله دی حالاتم بیان کړ چې هغه بادشاہ ډیر خده چې دی څنګه اوتل نو بیا مشرکین ته پته ولګی چې دومره افراد لاړل. نو دی چې کوم غټ کسانو سرداران غي او چې دا ډیره خطرناک خبره ده کدا خلک حبشه ته لاړو او آلته کې داخله کرورو اوزي او جمع کېږي نو زمون خلاف به یو غټه پارټي درنه جوړه کی. نو د دې د پاره سچل کول پکار دي چې فورا دا کسان قابو به ورپسې کسان واستول خو الله جل شانه د دې د الله سونه غي محفوظ کړو حبشه ته رسیدل. به چې کله دی لاړل نو مشرکین سوچو چې دا بس کی فیصله په دې باندې وکړه چې څه کسان لاړ شي د حبشه بادشاہ سره ملاقات وکړي او د دې کسانو په باره کې فریاد یوسي چې دا کسان زمونږ نه را تښتېدلي دي دا کسان مونږ ته حواله کړه. د خبرو دپاره داسې کسان یې وټاکل چې هغه انتهایي خبرلوس او جرګنشین او تکړه کسان په هغې کې یو عمرو ابن عاص دی چې وروسته بیا صحابي دی مسلمان شوی دی او د ده تذکره ځای په ځای په دغه جمعو کې شوي ده. عمرو ابن عاص یو عبدالله ابن ربیعه او بعضی وی عمارة ابن الولید ابن مغیره دا دواړه د خبرو د مذاکراتو ډیر تکړو. دی لاړل فورا او دا مشرانو د دې قوم حبشې ته ورسېدل. نجاشي څخه لاړل دربار ته ویې صاحب یو څو کسان څه کسان کمقل د قوم زمون بیوقوفان هغه دلته را تښتېدلي دي هغه کسان مونږ ته حواله که ستا د علاقې ته وطن ته راغلي دي مونږ باغې پسې راغلي یو دغه کسان مونږ ته حواله که. نو نجاشي بادشاه او بادشاه چې څوک جوړوي نو اسې نه جوړوي هغه هم په رسوماتو په ترتیب باندې پوه وي نو دی ورته وایي چې دغسې خو یې نه حواله کوم درته زه به تپوس کوم چې څوک په پټو سترګو دا پردي خلکو او د نه حواله کول او نن سبا مسلمان خپل سړی په پټو سترګو چې څنګه ورته وینا وشي فورا حواله کوي. دا څومره لویه بدقسمتي ده
او د قوم مشران دا د هغې حالت دی، دا د هغې عقل دی، دا د هغې سوچ دی. تحقیق نشته شاته او فوراً نیسه او حواله کوي سړی اوچته. بهر حال دی چې راغلل نجاشي ته وویل چې موږ ته دغسې دا کسان راغلي دا موږ ته حواله که زموږ د قوم خلق ته را تښتېدلي دي او انتهایي کمعقل او بېوقوف خلق ته. نجاشي ورته وویل چې نه زه به تحقیق کوم دغسې نه حواله. کسان یې خواره کړل وایي دا کسان دې راشي. هغه کسان حاضر شو. په دې کې حضرت جعفر رضی الله عنه هم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی د ابو طالب سے او د حضرت علی کرم الله وجهه رور دی، مشر رور دی او دی په جعفر طیار باندې بیا مشهور دی. دی په غزوه موته کې شهید شوی او د شهادت نه مخکې د دواړه لاسونه مشرکینو پرې کلول، په لاسو کې جنډه او دا په هغه کسانو کې دی چې ابتدایي شهدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی حال چې دی په شام کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر ناسته او د دې د شهادت واقع خلکو ته داسې بیانې لکه نن سبا چې تاسو په سکرین باندې سوي دا معجزه و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی په غزوه موته کې شهید شوی. دغه حضرت جعفر رضی الله عنه په دې کې دي مسلمانان سوچ کې پریوتل چې نجاشي مونږ راغواړو قضیه داسې ده چې زمونږ د قوم خلک راغلي دي هغې زمونږ مطالبه د بادشاه نه کړې ده، نو مونږ به بادشاه ته څه جواب ورکړو، دا به څه کېږي. نو مشوره یې وکړه، اتفاق یې په دې باندې وکړو چې بالکل هغه خبرې به کوو چې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي، هغه خبرې به بیانو منوان او په دې کې به ځان نه یو خبره نه ګڼو. او متکلم د خبرو دپاره مقرر کو حضرت جعفر رضی الله عنه وی ته به خبرې کې ټیک ده. دی رالل بادشاه څخه قضیه دغه وړاندې شوې، دا کسان دي دی مونږ ته راکه. حضرت جعفر رضی الله عنه بادشاه ته وایي چې صاحب سړی چې کله د خپل علاقې نه راځي نو د هغې څه وجوهات وي. یو وجه دا وي چې هغه قتل کړی او بیا راشي ورپسې دی مونږ بوزي، نو دی نه تپوس وکړه چې مونږ څوک وجلي دي چې مونږ پسې دی راغلی دي. نجاشي هغې ته متوجه شو وایي دی څوک قتل کړي دي. نو عمرو ابن عاص ورته وایي چې نه، یو ساس کې وینې د چا نه ده تویې کړي، ځکه چې تر اوسه پورې جنګونه هم نو شروع شوي، هغه مدینه منوره کې شروع شي. بیا یې دویم تپوس وکړو وایي صاحب دی نه تپوس وکړه چې سړی په چا پسې راځي چې سړی مې په کار دی، نو په هغه پورې مال وي، مال یې راوړی وي. نو دی نه تپوس وکړه چې مونږ د دی مال راوړی دی چې دی مونږ پسې راغلی دی. نو نجاشي هغې نه تپوس وکړو چې آیا ستاسو نه مال راوړی دی، ستاسو ورپورې پیسې شته؟ نو عمرو ابن عاص ورته وایي چې یو دمړی هم ورسره نشته. بیا ورته حضرت جعفر رضی الله عنه وایي چې دی نه صاحب تپوس وکړه چې غلام د چا نه وتښتي بګوړه نو په هغه پسې راځي، نو بیا بوزي مرې. نو دی نه تپوس وکړه چې موږ د دی مریان یو، دا څومره کسان چې راغلي دي دې کې یو کس داسې وي چې هغه د دی غلام وي او په دی پسې راغلی چې دی موږ سره هغه کس واستو چې مال وي مال ورته ورکړو، چې قتل وي نو حاضر یو. نو عمرو ابن عاص نه بیا تپوس وکړو، نو هغه د جواب ورکړو چې نه، دا ټول هم احرار اتقا، دا ټول احرار دي، آزاد دي او د خپل قوم معزز خلق دی. نو نجاشي حیران شو، بیا څه وجه ده؟ وی صاحب دی زمونږ د پلارانو د مشرانو دین پرېښی دی او نه زمونږ په دین دی او نه ستا په دین دی. مطلب یې دا دویم ټکی ځکه کولو چې دی غوسه شي، زمونږ دین هم پرېښی دی، د هغې نه برګشته شوي دي او ستا دین هم نه دی اختیار کړی، یو نوی دین اختیار کړی دی. نو نجاشي بیا حضرت جعفر رضی الله عنه ته مخ راوړلو، ځکه چې متکلم دی وی چې تاسو کوم نوی دین اختیار کړی دی. حضرت جعفر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې صاحب مونږ په تیرو کې وخت تیرولو، مونږ جاهلو په جهالت کې وخت تیرولو، مونږ ناپوه او نادانانو، مونږ هر یو زورور به په کمزوري به تیرولو، ثابت خوړو به ظلم و زیاتې په مونږ کې و، مونږ مردارې خوړې، حرامې مخوړې
مونږ به هر قسم بوتانو ته پوجا کوله، پرستش به مو کولو، او مونږ د دنیا په قومونو کې لاندې خلک او مونږ به صله رحمي نه کوله، قطع رحمي به مو کوله، رشتې به مو پرې کولې. مونږ به دا کول چې څومره بدۍ وي هغه ټولې مختصر الفاظو کې ذکر کړي. بیا الله جل جلاله په مونږ باندې ډېر لوی احسان وکړو چې په مونږ کې یو کس پیغمبر جوړ کو، مبعوث کو، چې دا هغه په صداقت کې او دا هغه په امانت کې د چا شک نشته دی، څوک هغه ته ګوته نشي پورته کولی. هغه داسې پاک او عفیف ژوند تیر کړی دی په مونږ کې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو. دغه کس الله جل شانه په مونږ کې پیغمبر جوړ کو. د اسمان نه په د باندې وحی راځي، مونږ ته د اووې چې تاسو د یو الله عبادت کوئ او د بوتانو پرستش پرېږدئ، او د مونږ د تیارونو راوویستو د ایمان رڼا ته، او مونږ ته ووې چې صله رحمي کوئ، رشته پالئ او رشته مه پرې کوئ، او مونږ ته ووې چې په یو بل باندې ظلم مه کوئ او قتلونه مه کوئ، او د یو بل مال حرام طریقې سره مه خورئ، او زنا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ. دا ټول تفصیل چې بیان کو، نو نجاشي هغه حیران شو، ورته وویل چې دا خو ټولې ټیک خبرې دي، ځکه چې نجاشي دغه وخت کې بت پرست نو، هغه عیسایي او حضرت عیسی علیه السلام د الله جل شانه پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شو. د په عیسایت باندې دته د عیسی علیه السلام د تعلیماتو پته وه چې د عیسی علیه السلام تعلیمات هم دغه دي. نو نجاشي هغې ته وایي عمرو ابن عاص ته او دوو کسانو ته چې دا خو ټیک خبرې دي، ټولې سمې خبرې دي، او دا خو داسې دین نه دی چې د دې په وجه باندې دا کسان زه ستاسو لاس ته حواله کړم، دی خو ټیک وینا کوي. بیا حضرت جعفر ته ووایي رضی الله عنه چې کوم وحي ستاسو په دې پیغمبر باندې راځي نو د هغې څه برخه تا سره شته؟ هغه ورته وایي چې او ورته وایي چې ما ته تلاوت کو وایه. نو حضرت جعفر رضی الله عنه د سورې مریم آیات تلاوت کول شروع کړل. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. په دې صورت کې د حضرت زکریا علیه السلام د حضرت یحیی علیه السلام چې دا دواړه انبیاء کرام دي، او د حضرت مریم د عیسی علیه السلام د مور بیبي او د حضرت عیسی علیه السلام تذکره ده. نو عیسایان خو د دې خبرو نه ټول نه واقف وو چې څنګه دا آیات وې. نو هغه وخت کې مخکې درباریان د هغې په حق کې وو، او چې تلاوت د قرآن پاک شروع شو نو دغه وخت کې د هغې د سترګو نه اوښکې بهېدې، او د نجاشي د سترګو نه غټ غټ څاڅکي د اوښکو را بهېدل او په ږیره باندې تویېدل. ږیره د نجاشي وخه، او دا ږیره داسې شی دی چې دا د ابتدا نه چې کله نه انسان دنیا ته راغلی دی دا ورسره وي. نو کافرو به هم ږیرې نه خریلي، مسلمان خو خود د ټولو انبیاو سنت دی ږیره. بهرحال دی وجړل په آخر کې چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه تلاوت بس کو، نو نجاشي هغې ته وویل چې زه واپس لاړ شم، او دا خلک زه کله تاسو ته نشم حواله کړم. دی ته یې وویل چې تاسو زما په دې علاقه کې محفوظ یئ او تاسو آزاد یئ او تاسو ته څوک نقصان نشي درکولی. دی ذلیل او رسوا د دربار نه ووتل، دوه کسان د کافرو، او حضرت جعفر رضی الله عنه سروخرو د خپل ډلې سره واپس روان شو. عمرو ابن عاص او مرګره عبدالله ابن ربیعه دا دواړه د عمرو ابن عاص ورته وایي دته الله جل شانه د ژبې ډېر مهارت ورکړ او ډېره چالاکي. ورته وایي چې سبا زم دې نجاشي ته یو خبره کوم او د دې خلاف پاروم او د دې به جړې وباسي چې خبره ورته زه وکړم. عبدالله ابن ربیعه ورته وایي چې نه داسې مه کوه، دا یو ځل خو تا وکتل چې زمونږ څه حال شو، مونږ ذلیل شو، بل دا که چېرې دا خبره دې وکړه نو دا ستا د قوم کسان دي، نو زمونږ مقصد خو د دوی وجل نه دي چې دوی مړه کړي. هغه ورته وایي چې نه زه به دا خبره سبا ځم د نجاشي په دربار کې بیا کو. عمرو ابن عاص بیا لاړو په سبا باندې نجاشي څخه لاړو. نجاشي ته وایي خبره یې څه کوله؟ ورته یې وایي چې صاحب د عیسی علیه السلام په باره کې د دې خلکو عقیده هغه نظریه هغه نه ده چې کوم ستاسو ده. د عیسی علیه السلام په باره کې د سپک سوچ دی او ډېره سپکه عقیده ده.
د دې الفاظ وجه دا وا چې عیسایان دغه وخت کې هغه به حضرت عیسی علیه السلام په باره کې وي چې خدایان درې چې یوځای شنو دا یو خدای دی او په هغې کې یو عیسی دی، یا به دا وي یا به عیسی علیه السلام ته وي ابن الله. عیسایانو کې مختلفې فرقې، ان الله ثالث ثلاثه چې الله په دریو کې یو دی، دریم دی، او یا به وي چې عیسی ابن الله د الله زوی دی. او د مسلمانانو خدا عقیده نه ده، مسلمان خو زمونږ د عقیده ده چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې مبعوث شوی، د هغوی په نبوت باندې زمونږ ایمان دی سره د نورو ټولو انبیاو، او هغه د الله جل شانه په کلمه باندې پیدا شوی دی بغیر د پلار نه، د مور بی بی مریم نه پیدا شوی دی. عام چې څنګه انسانان پیدا کیږي داسې نه. قرآن کریم کې د حضرت عیسی علیه السلام تذکره چې کله دا اوې نجاشي ته، نو نجاشي بیا راوغوستل جعفر رضی الله عنه ملګري چې رالل، بیا سوچ کې پرېوتل چې اوس به څه کوو. نو ټولو مشورو وکړه چې بس خبره به هماغه کوو چې کومه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي، د هغې نه به اخوا دېخوا نه ځو. نو نجاشي دربار ته چې کله رال، نجاشي دې تپوس کوي چې تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه عقیده ده، څه وایي، ستاسو پیغمبر تاسو ته څه ویلي؟ حضرت جعفر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، عبد الله وکلمته وروح منه، د الله بنده دی او د الله کلمې سره پیدا شوی دی، او د الله دغه روح د الله د طرف نه روح دی، وروح من، دا روح نسبت روح د ټولو خلکو د الله د طرف نه وي. خو عیسی علیه السلام ته خصوصا ځکه شوی دی چې د عیسی علیه السلام د پیدایش طریقه جدا ده. حضرت جبرئیل علیه السلام پوکوال او د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا شو. چې کله دا خبرې وکړې نو نجاشي د ځمکې نه یو خسڼې راپورته کو تیلې او داسې اوچت کو دی ووی چې په الله مې دې قسم وي چې عیسی د دې خسڼې نه ذره برابر نښکته او نه پورته، چې کومه خبره د ذکر کړي د دې خسڼې په برابر هم نه، چې کوم جعفر خبرې وکړي دې سړي دومره عیسی علیه السلام دی، بس همدغه دی. چې دا یې ووی نو دی بیا ذلیل رسوا واپس شو. حضرت جعفر رضی الله عنه سره د ملګرو صحابو دلته کې پاتې کېدو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو دا حضرات دلته کې مدینه منورې ته چې هجرت وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه واقع به ان شاء الله په خپل وخت راځي. دا حضرات دلته کې څه کسان د دلته نه لاړل بیا او څه پاتې، او حضرت جعفر رضی الله عنه د دوی مشر د غزې کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 9 کال د هجرت باندې خیبر فتح شو او د خیبر جنگ شو 7 هجری کې. 14 کاله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې تیر کړی دي، 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړی دي. په 11 هجری ربیع الاول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو دای په 7 هجری کې مدینه منوره ته د حبشې نه لاړل. چې کله رخصتېدل نو دی نجاشي حضرت جعفر رضی الله عنه راغوست، وته وی چې تخپل پیغمبر ته وایا چې ما په هغه باندې ایمان راوړی دی، زستا په مخ کې گواہی ورکوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، چې الله یو دی، داغه نه علاوه بل څوک معبود نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او داغه رسول دی. او دایته تحائف ورګ ډالۍ او د لارې خرچ وته ورکو او خراس کا کې وته ورکل، او وته وی چې زما دا خبره او زما د اسلام واقعا خپل پیغمبر ته وکا، او وته وایا چې ما د پاره د مغفرت دعا وکړي چې ما تیر ژوند کې کوم ګناهونه کړی دي هغه ما ته معاف کړي الله پاک. حضرت جعفر رضی الله عنه راغله او چې کله مدینه منورې ته دی ورسېدل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د جنگ نه واپس شو، چې دغه تذکره به ان شاء الله په خپل وخت کې. نو چې کله حضرت جعفر ولیدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسې دو او غاړې سره سینې سره جوخ کو او نیولې او فرمایلی چې ما ته پته نشته د ای جعفر چې زه د خیبر په فتح باندې خوشالم ډیر او کستا براتلو. دومره خوشحال شو د دې مسلمانانو براتلو باندې چې د حبشې نه واپس راغل. بیا قاصد چې وسره وغه حضرت جعفر ته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمونږ د بادشاہ خبر واورو چې تاسو سویل،
هغه ورته ټول تفصیل بیان کو چې یا رسول الله مونږ ډیر خساتلیو به مونږ ته هدایا او تحائف او د لارې د خوراک بندوبست او هغه اسلام راوړې کلمه ویلې ده او ایمان اقرار کړي او داسې ویلي دي او دا وی چې ما د پاره د دعا وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله وته دعا وکړه اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر یا الله تدغ نجاشي وبخي مغفرت نصیب کې درې ځله دعا وست. بهرحال دا د حبشې د هجرت تذکره وا ان شاء الله د سیرت دا سلسله به جاری وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.